حج ته روان دی یو سړی 600 روپۍ دی ورسره لار کې یو ښځه ناسته ده د مردار خره نه غوښې پرې کوي او ښکری کې اچي بیبي دا څه کوې هغې ورته ځه کار کوه وی نه پوهی به وی زه بچیا ولې میړه درد دی وی نه بیبي ما به پوهی وی نن څلورمه ورځ ده چې زم نهر یم او بچي مې نهر دي خاوند مې مړ دی څلور لوڼه راته یتیمانې پاتې دي نن څلورمه ورځ ده سهار چې راوتما نو لوڼو راته ووې چې مورې که نن دم سره نه وړه نو بلکل هلاکې به شو ټوله ورځ وګرځېدم چا راته د یو نوړی روټی ستو نه کو زړه کې مې خیال وکړو چې که نن هم تشه لاړې نو لوڼه به مې مړې شي مسله دا ده چې څوک د لوږې مړه کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي نو دا د خره غوښې ځکه په دې ټوکری کې اچوم چې بچولی یوسم چې بېګاله پې شپه تېره شي دا حاجي صاحب ورته وایي بیبي زم در سره ځم وی بچیا ما سره ځکه مزه چې زما په کور کې خدای ګواه دی د دې مردارو غوښو نه به بل شی نه وي زه به ستا مېلمستیا په څه کوم ورته وی بیبي مېلمستیا له نه ځم هسې ځم چې کور دې ووینم وی چې ځې راځه وی خو په دې شرط به در سره ځم چې دا د مردارو غوښو ټوکری به زه په سر وم او ته به تشه روانه الله وی جامې به دې پلیتې شي وی زه د خدای غواړم هغه ورځ چې یو بې کسه سره مې ټوکری په سر وي او اسخاو به په ما را روان یو جامې مې پلیتې شي دا پلیتې نه دي بلکې دا پاکې شي وی ډېره ښه د مردارو غوښو ټوکری حاجي صاحب په سر کړې ده بوډۍ سره روان دی چې دروازې ته ورسېد لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې وی مور نن دم سره نه وړه وی بچیا خپه کېږئ ما ډېرې سربې او مزېدارې غوښې مې درته راوړې لوڼه ډېرې خوشحاله حاجي ورته څه وایي زړه کې سوچ کوي چې په خدای قسم چې هغه د مکې د کعبې تلو نه د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی دل بدستا ورد کے حج یک براست 100,000 کعبه یک دل بہتر است رحمان بابا څه وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله 800 روپۍ راوېستې ابو ډایله ورکړي چې زه حج تتلما خود حج تلو نه ما ته دا ثواب زیات ښکاره شه دا والی 800 روپۍ د څلورو ورځو نهر ای چې ولیده لوڼې ورته دعا کوي ورته واجي صاحبه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا دویمه جینۍ ورته وایي واجي صاحبه ته چې مړ شې په قبر کې دې کېږدي منکر نکیر درته سوال و جواب تراشي نو الله دې داسې جواب په جبر علاولا چې د منکر نکیر د پکړ نه په ځان خلاص کی درېم ورته وي واجی صاحب چې اسرافیل علیہ السلام په شپه لای کې आवाज وکي او دنیا د زمکه نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورستا د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کی اصل ورم ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وي الله قاضي وي او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه دعا ورته وکړه ای پرې خو دې ته واپس کور ترا مرګر ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی
ای چې واپس رااله دته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تللی نه یم نو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روضه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزه تللی ای ورته دروغ ولې ظالما تازه حج نه راغلی او دروغ وی دوی والله قتل هغه ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی وی ټول ورځ په دې جګړه تیر شو د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خو نن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زهشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهرو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي ناستا په شکل ملائکه ور سره مرګري وا دوی زکه درته وای چې ترا سره نو زما عزیزانو حج دیته وای